او تاسو یو خبرو کوم پېښور کې چې کوم بم دماکه وشوه قسم دې زموږ سیاستدانان راپاسېدو د هغه شهداو د تابوتونو سره تصویران ایستل تاسو وکتل په میډیا باندې دا ریا نه ده نو څه شی دی ظالمه د هغه په کور باندې د کربلا میدان دی او ته د هغه دغه سره تصویران وباسې دا زموږ د پاکستان بیٹی پالیټیشن دی زما محترمو دا زموږ سیاستدانان دي او راځي ګویا به تاسو ته یو خبر وکړم او زما د طرف نه یو جمله موره دا کوم بم چې خلاص شوی دی دا کوم بم چې ګویا په پېښور کې خلاص شوی د دې ذمہوار څوک دی زما محترمو د مسلمان وینه چې توی شوې ده او تویېږي د پښتنو وینه د دې ذمہ دار څوک دی د دا ذمہ دار دا پلټي پالیټیشن دی دا ګنده سیاست دی زما محترمو د دې ذمہوار او د دې ذمہوار موته په خپله یې وګورئ تاسو ته د رب د قرآن نه یو جمله ویم قرآن کې الله فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما فی انفسهم زما رب قرآن کې تذکر وکړه چې یو قوم کې تر کومه پورې په خپله بدلون نه راغلی موږ په خپله باندې د دا ډرټي پالیټیشن د زنده‌باد او مرده‌باد نارې وو قسم دې د پی ډي ایم حکومت ته تاسو ته پته ده چې 14 پاټې جمع شوي دي او زه به تا ته د عمر فاروق خبره وکړم خو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جمله وفرمایله وایي قسم دې خبره کوم که د فرات د سیند خوا سره وایي زما نه سپین د تندې نه مړ شو زما ربه د عمر نه د دغه سپي تپوس کوي چې دا سپی تا نه ولې مړ شو نن د پی ډي ایم په حکومت کې بمونه خلاصېږي تپوس نشته زما محترم که موږ دا خبره وکړو چېرې جي سیاستدانان دي خپلو کې اړام دي نو بمونه خلاصېږي پښتانه د پښتنو وینو د مسلمان وینه تویږي نو زه ته یو خبره کوم 14 پاټۍ خو یو ځای شوي دي بیا بمونه په ما مسلمان ولې خلاصېږي زما محترم او بله خبره کوم بم هم کوم ځای کې خلاصېږي جي بم چېرته په مجرخانه کې خلاص نه شو د اجراګانو زه به یو خبره کوم هغه مسلمان دي ګویا په کنجرخانو کې بمونه خلاص نه شو که خلاصېږي د الله په کور کې خلاصېږي قرآنونه داسې پراته زما محترم قرآنونه شهیدان شو د محمد رسول الله من بعد شهید که تاسو ته پته ده او د دا ذمہدار څوک دی د دا ذمہوار موږ قوم په خپله یو زما محترم وښه ده د دا قوم د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې وښه او دغسې مسلمانان به قتلېږي قرآن کې الله فرمایي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها زما رب قرآن کې تذکره وکړه چا چې د یو مؤمن وینه توی کړه قسم دی دا د تمام انسانیت وینه ده ګویا چې تمام انسان یې کړه ګویا نبي اسلام مبارک وفرمایل ګویا د دنیا پروانېدو باندې نه خفه کېږي دومره لزوال الدنیا احولو نبی اسلام مبارک فرمایي چې الله د دنیا پروانېدو باندې دومره نه خفه کېږي څونه چې الله په دې خفه کېږي چې د یو مسلمان وینه توی شي زما محترم چې د یو مسلمان وینه توی شي الله په دې ډېر خفه کېږي الله وایي زما عرش پې جوړه کېږي نن د څومره مسلمانانو وینه دا زما ستا د قوم د وجې نه نن که په ډیم کې د ماشومانو کشتۍ وړې ده په هغې 51 طالب العلمان پکې شهیدان شو دا ولې دا زما ستا د وجې نه زما ستا د بې احتیاطۍ د وجې نه چې ته په یو کشتۍ کې 100 افراد جمع کې دا د ستا بې احتیاطي نه ده قرآن کې الله فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم چې تر کومې پورې تاسو په ځان کې تبدیلي نه راوستئ په ځان کې تبدیلي نه راوستئ الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام